اوخ راوسته غلی زما خواته کېنو او زه کې جاوید ته وختم سواره شوم او هغه اوخ د موار نه ونیو مخکې روان شو مخکې روان شو تلو تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مو کفه لاس ورله د منافقینو چې کوم سردارو عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر دا خبره خوره کړه د هغې د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله د عایشه د صفوان صلی الله روانه ځان یې ورته پاتې کړی و د نبي علیه صلات سلام د بیبي متعلق دا خبره شروع کړه وی د عایشه د صفوان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې کړه وګوره دواړه یوازې په موږ پسې راغله دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی عنها ځان نه خبره نه ده چې ما پسې کمې خبرې کېږي دا خبره رو چلیده په قافله کې چلیده حتی در دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې گرفتار شو د دغې منافق په خوله باندې یې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا و چې سړی د سفر نه راشي ستړی وي که نه وي د هغې سفر د وجې نه ستړیا را باندې وه بیمار وم د هغې د وجې نه وی دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام زما سره هغه مینه نه وه زه و خبره نه وم خو نبي علیه صلات سلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به یې چو اخوا سواګرې خبرې ما سره نه کولې وی ما چې د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کښېني چې څه وجه ده وی د نبی علیه صلات وسلام د بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار ومه سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وي خو خوشي کورونه و زنانه به داسې سارا طرف ته تلې وی زه سارا ته تلم بولو ته نو چې واپسۍ کې راتلو نو زما سره مستح ام مستح و د مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره وه دا مستح بدري صحابي دی د هغه مور را سره وه هغې زه د لاسه نیولې ومه نو هغې په دې صادر کې د خپه وانښته ټکره یې وواله نو چې ټکره یې وواله وي د خولې نه یې دا وختل چې تعیسه مستح تباه شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې ما ورته وی چې مورې دا څه کوې ته خو مستح ته خیرې کوې تا ته پته ده خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوې دا ته څه وایې هغې راته وی چې عایشه ډېره ساده یي عایشه ډېره ساده یي ما وی چې ولې وی چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و ما ته وی چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ما وی چې مورې څه خبرې کوي چې خو دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولی دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبي علیه صلات وسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شو تبه مې ډېره زیاته شو ډېره زیاته وی د نبي علیه صلات وسلام چې راغی که نه ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځمه که ستا اجازت وي زه به چا کره لاړه شم د مور کره لاړه شم نبي علیه صلات وسلام راته وویل چې لاړه شه وی قسم په الله چې د نبي علیه السلام دې ټکي چې لاړه شه ماله په بیمارۍ کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبی علیه صلات وسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځمه نو نبي علیه صلات وسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځې دا حمیره به نبي علیه صلات وسلام عایشه رضی الله تعالی ته د مینې نه وي حمیره وایي موږ په پښتو کې سوربوني نو ما ته به وایي چې حمیره څه له ځې مه زه ته خو بلې ورځې تلې اوس بیا وایي چې زه د پلار کره ځم او دا ځل مې چې د تپوس وکړو چې زه د پلار کره ځم نبي علیه صلات وسلام راته ډایرکټ وایي چې لاړه شه زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې که نه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم دوی نه بځي نو دا دومره بېوقوف وي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي او جګړه پې ځله کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی در نه کېږي نو ځکه وایي مزه او چې دا کم یو تې تنګه وي دا وایي زه د پلار کره ځم نو وایي ځه ورکېږه سړیه پړه کې وایي مې دې ستا نه خلاص کړي چېرته اړو راځمه نو هغه ورته وایي ځه خو چې کوم خاوند ښځې ته وایي مه زه د پلار کره نو پوه شي چې دا خاوند په دې ښځه باندې څه دی مین دی